دا آیات اليوم اکملت لکم دینکم او دا مخی سورسهم دا اليوم یئس الذین کفروا مولانا مفتی شفیع رحمه اللہ ښه بحث کړی او وایي چې دا په لسم کال د هجرت باندې د حج په موقع باندې په نهم تاریخ د ذوالحجې باندې نازل شوی نهم ذوالحجه وه د عرفې ورځ وه او د جمعې ورځ هم او دا آیات به الله تعالی نازل اليوم نن ورځ د ورځ نه مراد وخت دی او دور دی په کوم دور کې چې دا آیات نازلېدو په دې دور کې په دې زمانه کې چې دا آیات پکې نازل شو اکملت لکم دینکم ما کامل کو استاسو د پاره دینکم دین استاسو اکملتو ما کامل کو لکم استاسو د پاره دینکم دین استاسو دې ته ویل کېږي اکمال دین د دین کاملولو څه معنی نو عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي چې احکام او فرایض یې پوره شو احکام او فرایض حدود هر څه پوره شو د انساني ژوند داسې یو ګوشه پاتې نه شو چې په هغې کې شریعت رهنمایي نه کوي داسې څه ځای پاتې نه شو دغه اکمال دین دی د کوم وخت نه چې الله تعالی دین نازلول شروع کړو نو لږ لږ یې نازلوو لیکن د نبي علیه السلام په دور کې دا کمال ته ورسېد په دې باندې دا سوال دی چې ولې د مخکیني انبیاو دین کامل نه و دا دین کامل و الله تعالی وایي چې ما تاسو له دین کامل کو نو مخکې هم ډېر پیغمبران تېر شوي دي د هغوی هغه دین کامل نه و مولانا مفتی شفیع رحمه الله جواب کوي چې هغه هم په خپل وخت کې په خپله زمانه کې کامل و و دلته د کامل معنی دا ده چې دا داسې کامل شو چې نور به دې کې نقصان او کمی نشي کېدی په مخکیني دور کې چې کومه دین و مثال به طور د موسی علیه السلام په وخت کې نو هغه د هغې زمانې د خلکو لپاره کامل و لیکن د وروسته زمانې والا لپاره هغه کامل نه و ځکه په هغې کې نسخ راغله او الله تعالی منسوخ و الله تعالی دین کامل کړی دی معنی دا ده چې نور به دې کې زیادت هم نه کېږي او کمی به کې هم نه کېږي د دین وروسته داسې یو دین نشي راتلی چې هغه به دې کې کمی وکړي چې هلکه د فلانۍ خبره به دې زمانه کې نه چلیږي نو دا دې منسوخ شو دا دې لرې شو نو د اکمال معنی دا ده چې الله تعالی تکمیل ته ورسو نور زیاتې او کمی به دې کې نشي کېدی د انساني ژوند داسې یو ځای نشته چې هلته د شریعت امر موجود نه دی نو الیوم نن ورځې اکملت لکم دینکم ما ستاسو دپاره کامل کو دین ستاسو د دې یو دویمه معنی ده زما هغه خوښه ده هغه دا ده چې دا آیات د حج په موقع باندې نازل دی دا ځای او په دې ورځ باندې نبی علیہ السلام حج کو عرفه نه دلته د اکمال معنی دا ده چې حج تاسو په صحیح طریقه باندې ادا کو نو دین کامل شو د لسم کال پورې ګوره نبی علیہ السلام جهاد کړی و زکات یې ورکړی و لمونځ یې کړی و روژې نیول وه حقوق یې ادا کړو د الله حقوق یې ادا کړو د بندګانو حقوق یې ادا کړو لیکن حج پکې نه و شوی حج نبی علیہ السلام د خپل مرګ نه 81 ورځې مخکې کړی
نو امام قرطبي وایي چې دا معنی ته وکړي چې الیوم اکملت لکم دینکم ما ستاسو لپاره دین کامل کو یعنی حج وشو کنه نو اوس پورې پیغمبر علیه السلام او صحابه حج نه وکړ نو بس دین کامل ځکه چې بنی الاسلام علی خمس شهادت کلمه خلق ویلو منځ کړه او حج کړه او روزه منځ کړه او زکات ورکړه او روزه نیول یو حج پکې پاتې چې کله مسلمانانو حج وکړو نو دین کامل دا دویمه معنا الیوم نن ورځې یو ورځ د عرفینا اکملت لکم دینکم ما کامل کو ستاسو لپاره دین ستاسو چې حج وکړو تاسو یا الیوم بنن زمانه کې اکملت لکم دینکم کامل کو ما ستاسو لپاره دین ستاسو چې احکام پوره شو د هر قسم خاندانی مسائل لی سیاست مسائل لی د معاشرت مسائل لی د معیشت مسائل لی انفرادی ژوند وی او کین اجتماعي ژوند معاملات لی او ګور لکم ته وګورئ د لکم معنی دا ده چې الیوم نن زمانه کې اکملت ما کامل کو لکم ستاسو د پیدې لپاره دینکم دین ستاسو دې دین کې زما او ستا پیدا ده الله تعالی به کې څه پیدا نشته ده لکم معنا ده هغه حدیث کې راځي حدیث قدسی یا الله تعالی وایي چې ټول انسانان اول نه د اخره پورې انسانان او پیریان دا د یو سړي ګناهګار زړه بشان شي ټول خلک دې ګناهګار شي لکه یو سړی چې څومره ګناهګار دی پرس کې یو ګناهګار سره دا الله تعالی د بادشاہي نه مسکم نه کی او دا شان که ټول خلک چې هغه متقیان شي دې متقی چې یو سړی څنګه متقی دی دا ټول هغه بشان متقیان شي دا الله تعالی په بادشاہي کې وسه زیات نشي نو بدی دین کی چې الله تعالی کامل کو بدی کې د خلقو پیدا ده الله به کې څه پیدا نشته ان فتحنا لك فتحا مبینا الله وی تعالی فتح درکړه ستاسو سبب کې پیدا ده ما به کې څه نشته علم نشرح لك صدرك ما ستاسو پیدې د بار ستاسو سینه کولاو نو ګوره که څوک په دین باندې عمل کوي نو عزتمن بشي دا نه چې ته په دین عمل کې نو دین به عزتمن شي که ما او تا په دین باندې عمل وکړو نو ما او تا به ښایسته شو په دین باندې او داسې نه ده چې ما او تا عمل کوو په هغې باندې دین ښایسته شو دین ښایسته دی دین اوچت دی او که ما او تا بې عمل وکړو نو عزتمن به شو او که بې ونه کړو نو دین عزتمن د اسلام د وجې نه ډېر خلک اوچت شوی دی اس خلق نه وو خو اسلام باندې عمل وکړو نو اوچت شو او اسلام چا نه اوچت شو اسلام را لګي او خلق اوچت نو لکم معنا دا چې بدی کې زما استا پیدا بدی مانځه او داسې کې زما استا واتممت علیکم نعمتي او برکما بتاسو باندې نعمتي نعمت د نعمت د سمرات ده دین مراد غلبا په دشمنانو باندې او فتح ور بنی اسرائیل د الله تعالی ویلو انعمت علیکم نعمتي ما بتاسو نعمت کړل او دی امت ته ویل چې واتممت علیکم نعمتي ما د باندې خپل نعمت دا پوره کو سر ته مې ورسو معنا دا چې په دشمن باندې مسلمانان غالب شو دا سي غلبا چې مسلمانان په کوم حکم باندې عمل کوي باغې کې چاته محتاج نه دي دا الله تعالی بل چاله نه ورکړ بني اسرائیل لا بل امت لا الله تعالی دا یو شی نه ورکړ نو واتممت علیکم نعمتي ما اتمام کو پورا کو تاسو باندې نعمت خپل چې هغه غلبنا په کافرانو باندې ورزيت لكم الاسلام دينا لا درې نعمت ورزيت لكم الاسلام دينا او ورکو ما تاسو لپاره اسلام دینن د حیثیت د دین او د ژوند د نظام دا د الله د طرف نه دا ورکړ کما او تاسو شیخ خو خوله په خپل خو باندې کې دې شي خطا شوی به
چې یو نظریه او یو نظام هم د ځان نه غوره کولی نو خطا شوی الله تعالی چې ما تعالی راکړو الله تعالی پوهېږي بس دا د الله نعمت دی او دی انسان دی چې پرېږده چې ته ځان له څه شی خوښ که ځه د انسان ځان له څه خوښوي انسان خو ځان له دغه شی خوښ کړی دی و چې انسانان چې دی دا حیوانات دي دا سوشل انیمل دی او دا حیوان ناطق دی او دا انسان ځان دپاره انتخاب کوي په خپله باندې دا د شادو بچی دی چې الله تعالی ورته وایي ته د آدم بچی هغه نه خوښوي او چې ځان له په خپله باندې انتخاب کوي نو بیا یې ذهن دغه دی چې دومره وړې خبرې کوي نو دا د الله تعالی نعمت دی چې موږ له اسلام راکړو چې موږ په خپله وښولې دا خبره چې موږ به څه نظریه خپله کړو موږ به کومه دین نه اخیستی و الله موږ ته پرې نه ښودو په خپل یې راله یو ډېر ښایسته شي راکړو عمر رضی الله عنه وایي چې دا آیات نازل شو ژړل او خلکو ورته وویل ولې ویل په دې کې د نبي علیه السلام مرګ معلومیږي ځکه چې الله تعالی دین پوره کړو نبی علیہ السلام خو د دې دپاره راغلی و والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله چې الله تعالی دین پوره کړو اوس نبی علیہ السلام په دنیا کې څه کوي اوس به له مرګ راځي نبی علیہ السلام ویل او اختیار یې وویل فمن اضطر هغه څوک چې مجبوره کړی شو بمخمصة و سخته او لږه کې غیر متجانب لاسم چې نه و اورېدونکی حرامو ته غیر مائل للحرام امام قرطبي وایي چې نه و اورېدونکی حرامو ته دا مخکې چې کومه حرام شیزونه ذکر شو چې مرداره ده پرېوتې ده او هغه چې درنده زخمي کړل او یو سړی مجبوره شو نو بس غوړی شي مجبوري دي ته وایي چې بل اپشن ختم شو چې ستا سره بل څه اپشن نه او مړ کېږي نو بس بیا سړی حرام خوړی شي او دغې ته ورې دغه نه وایي چې هلکه سړی مجبوره دی خیر دی د حرامه نوکري ده کوي به نو څه به وکړي خپل بچو له به سره وړي وایي نوکرۍ لګي دغې ته نه وایي دغې ته مجبوري نه وایي هلکه به بینک کې به د سود په پورشن کې به زه کار کوم ولې مجبوري ده واړه مې وایي دا مجبوري ځکه نه ده چې نورې نوکرۍ به لا شي دنیا تېره کړه دا د حرامو نوکري ته نشي کولی نو مجبوري دي ته وایي چې بل اپشن ستا سره ختم شي او ته وایې چې بس دا شی دی که دا مې استعمال نه کړو نو مړ کېږم بس بیا حرام دی په قدر ضرورت به دې وخورې او په قدر حاجت او غیر متجانب لاسم معنی دا ده چې د حرامو ته به دې زړه نه وي شوی چې ورته حرامو ته مې زړه شوی دی او د قصده بهانه وکړې چې زه خو مجبور وم دا کار فإن الله بس بشک الله غفور رحیم دی څوک د حرام نه وخوري په حالت د مجبورۍ کې مړ کېږي بس اجازت دی اور نعمت حرام کړی شوی دی علیکم المیتة و تاسو باندې مرداره والدم او وینه بهیدونکې ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما او شی حرام دی وحل چې اواز پورته شي لغیر الله د نظر د غیر الله به په هغې باندې والمنخنقة او هغه مرۍ خفي کړی شوی حرام دی والموقوذة او ټکولی شوی حیوان حرام دی والمتردیة او رغښتی د برینه والنطیحة او بخکر والی شوی وما او هغه حیوان حرام دی اکل السبو چې زخمي کړي هغې لره درنده الا ما زکیتم مگر که تاسو ذبح کړي دې لره وما او هغه څه حرام دي ذبحا چې هغه ذبح کړی شي علی النصب په درګاهونو باندې وان تستقسموا او حرام دي دا چې تاسو قسمت معلوموئ بالازلام په غشو د پال سره ذلکم دا مذکور شیزونه چې دې فسقون دا نافرماني ده د دې حلال ګڼل نافرماني ده اليوم ننرزي عيسى الذين دا امید دی هغه کسان کفرو چې کافران دي من دینکم د دین ستاسونه فلا تخشوهم استاسو مه یریږئ د دیونه واخشوني زما نه ویریږئ اليوم ننرزي اکملت لکم دینکم ما کامل کو ستاسو دپاره دین ستاسو د پیدې دپاره دین ستاسو چې حج مې تاسو باندې و واتممت علیکم نعمتي او پوره مې کو به تاسو باندې نعمت خپل چې هغه غلبه په دشمنانو باندې ده
ورضيت لكم الاسلام دينا او فحكم اساس د پیدې لپاره اسلام دینا دین نظام فمن استر غسو چې مجبور کړی شو دی حرام ته په مخمسد مسخت لګي غیر متجانف لاسم چې نو دې مایل کېدونکې اوړېدونکې حرام ته او خړدې نو ان الله بس بشک الله چې غفور رحیم بخون کې مهربان دی. اللهم